الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه فقال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء. محترم مکرم قرآن او حدیث د دنیا او د آخر د خیر خزانه انسانانو لور کړی دي او د خیر خزانه چې الله انسانانو لور کړی دي نو هغه د قرآن او حدیث کې مزمر دي د کې پټه پرتی دي خو کاش چې انسانانو کې طلب وي او د طلب خلق راپور تشي او هغه طلب کی نو د دنیا او د آخر خیر اغیرا جمع کی. دنیا کی معمول د انسان په دی روان دی د غلط قسم خلقو د بے فکر بے سوچ خلقو چې هغه مصیبت راشي نو پزاید دی چې الله ته رجوع کی او د الله د خزانونا یو شعر واخلی نو د هغه پزای باندې هغه یا په غلط پیرانو نظر وی او هغه غلط پیران په هر غم او مصیبت کې د هغه د غم او د مصیبت اضافه کوي دا غي مالونا دا غي د وهلو یو موقو غني یا غلاړ شي پاغي کې د تانی د SHO د DSP او د منبر او د چیرمن محتاج شي نو غریبان خوم دي تناستی چې زبا کله راځي ما تاسو کو او کله به څوک راځي چې زاغلا صفایا وکم بار کیف کم عقل خلق بے سوچ خلق د قرآن او د حدیث د خزانو په ځای باندې په مخلوق باندې نظر ساتي او یقین ساتي خاص کر بیا پدې ماده پرستی دور کې خود لوی لوی مولیانو د پیرانو او داغ شیخانو دا نظر نشتا چې دار غم او د مصیبت نه نجات ورکون کې یو الله دی ځکه ماده پرستی دومره ډیره شوې ده چې په دې ماده پرستی دور کې د دې سیکولریزم دور کې د هر انسان
نظر چې دی نو په ماده پرستی دی او د هغه ماده پرستی په اړ کې هغوی په دغه مادي اشیاو نظر لري د الله په ذات باندې نظر چې هغه د هر شي نه مقدم شي او د الله رب العزت په ذات د هغوی نظر شي او دا دی ووایي چې د هر غم او مصیبت په وخت کې خزانه یو الله رب العزت سره دی د غم او د مصیبت نه د راوښکلو د پریشانونو د راوښکلو د دنیا او د آخرت د نجات دا خزانه یو الله سره دی. بار کې نن د قرآن او د حدیث د خزانو نه یو څو خزانې تاسو له درکول غواړم. اوله خزانه د مخلوق د هر شر نه د حفاظت عمل او خزانه. عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ذکر گئی دا روایت ترمذی کی مشتا ابو داود او نسائی کی مشتا او مشکات شریف کے عمرہ نقل کردے دے. عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ذکر گئی خرجنا فی لیلت مطر و ظلمت شدیدہ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادرکناو. یو ډیره د باران شپه او تور تیار شپه پدې کې مونږ لاړو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب کو چې رسول الله چیرته دی کوم ځای به پیدا کو مونږ لږ ګډوډ شوو نو چې مونږ هغه بیا موندو نو رسول الله مبارک ما ته فرمایل قل وایا نعمته ما اقول یا رسول الله سسوا بما تهوی قل هو الله احد وایا قل اعوذ برب الفلق وایا قل اعوذ برب الناس وایا دا سورتونه وایا کله چې ته سبا کې او کله چې ته ماښام کې دا درې ځله وایا تکفیک من کل شیء دا چې ته وایې درې ځله سهار درې ځله او ماښام درې ځله تکفیک من کل شیء دا هر شي نه به ستا دپاره دا حفاظت کوي دا هر مخلوق د شر نه دشمن دی انسانانو کې پیریانو کې یا چې دی هر مصیبت راغلی دی هر غم راغلی دی دا هغې نه به دیم حفاظت کوي او د هر مخلوق نه یقین سره خو به ویل غواړي که نسأل الله وانتم موقنون بالاجابه. نن مصیبت دا دی ما تاسو ته روان دی ووی د دې ما د پرستۍ دور کې د انسانانو نظر صرف په ما د پرستۍ دی او په مخلوق دی او د الله رب العزت دا کن فیکون بادشاہ دا غاغا د قدرت کامله تصور دا انسانان لګیا دي شیاطین انسی او جنی د مخلوق د ذهن نه دا سوچ لري کوي وباسي. عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول اللہ مبارک ہوئی تکفیک من کل شیء. مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات کے ذکر گئی آئی فرمائی کہ تکفیک من کل شیء دا مانا دا تکفیک من کل شر ومن کل ورد دا ہر شر نہ بتالا حفاظت در کئی دا ہر شر نہ دا مخلوق دا شر نہ او دا ہر وظیفی نہ درلا دا ورد چکم دنو کافی دے کا نور وظائف نہیں نور وظائف مکوا دا کوا منگلا اکثر سوک دم لراشی نو چه دم لراشی دا دی مخلوق دا سوچ جوڑ شوے دے
چې زه دې وظیفه مظیفه نه کومه، خو په ما باندې د مولوي صاحب یو شوبو کې نور چې زه خپل هر حرامیتوب دی چې هغه په خپل توګه باندې جاری ساتم او بس یو شوب سره زه ښه شم، نور زه خپل حرامیتوبونه جاری ساتم. چې وظیفه وله ورکې په دې یقین نه راځي چې دا وایا او چې دا ورته وایي دا یورو چې دا خو زه وایم. پیغمبر وایي تکفیک من کل شی من شر کل شی، دا هر شي د شر نه درله دا کافي دي. اوس د پیغمبر وینا باندې یقین نه راځي او چې ورته وایي ها راکړه چې تعویذ درله وکړمه، لکه پیران چې ورته وایي باطل پرست مولیان او هغې کې ولې څه نښې مخې راکاږي او قارون قاري څه نور څه څیزونه پکې ورلولي کې قارون حامان یا نور اشیا داسې، نو هغې بیا په هغې باندې ډېر زیات داسې یقین لري. دا ولې؟ دا د قرآن او د حدیث نه د لرېوالې خبرې. یو د هغه خزانو نه دا خزانه وه چې رسول الله مبارک ما او تا ته ښودلې وه. دویمه د الله رب العزت د هغه خزانو نه یو خزانه دام ده. الله ترمذی کې هم روایت راځي، دارمی کې هم روایت راځي. معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے چې رسول الله مبارک فرمایلی دا څنګه د 70,000 فرشتو په دعا کې ځان راوستل چې هغوی تعالی د خیر دعا غواړي. 70,000 ملائک او هغه 70,000 ملائک درله دعا هم غواړي او مرتبه د شهادت در تام حاصلېږي که په دغه غرض مړ شوې نو الله به د شهادت مقام درکوي. د څومره لویه خزانه ده چې ته صرف منګه دې ځای کې چې مصیبت راشي زمونږ د مخلوق دا سوچې ودرې چا سره به لړ شم نو ټیک ده که نیک سړي سره لاړې دعا تې غواړې نو واخله تې، خو چې څوک ویني یاره دعا راته کو، یاره دعا راته کو، یاره دعا راته کو، مشکل کې مړه یو عمل وکړه چې ستا دپاره 70,000 ملائک دعاګانې غواړي. 70,000 ملائک نورانی مخلوق آغا پاک مخلوق دا اللہ آدر لدعاگانے پڑھ. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام فرمائی من قال حین یصبح 3 مرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللہ اللہ فقرأ 3 آیات من آخر سورة الحشر وکل اللہ بها 70,000 ملک يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. نبی علیہ السلام فرمائے چاچا سہار کو او 3 ځلې دا وویل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 ځلې دا وویل او بیا یې چې دی نو اخیری آیاتونه د سورې حشر ووی 3 آیاتونه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة والرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. 3 ځلې آغا کلمه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او بیا یو ځل دا آیاتونه 3 وی اخیرانی د سورې حشر. الله او یا زره فرشتي مقرر کی اولګي چې هغه او یا زره ملائک دلرا په دغه غرض دعاګانې غواړي او دې چې په دغه غرض کې وفات شي نو دی به شهید مړي.
او چې بیا یې د شپې ووایي ماښام نو ټوله شپه به ورله 80,000 ملائک دعاګانې غواړي او چې په دغه شپه کې مړ شي د سهار نه روان دی نو شهید به مړي. اوس که یو انسان ته دا ووایې چې لکه یو کار درته ښیم که هغه ډیګري دې حاصله کړه که نه نو تا سره به چې کوم دی نو 80,000 پوچ شي او هغه ډیګرۍ چې دې حاصله کړه 80,000 پوچ به ستا چې کوم دی نو غلامي ګرځي به در سره. په ایمان یې ووایه هغه ډیګرۍ له خلک د ورځې او د شپې بیا تمام عمرونه نه ضایع کوي. دغه لږ غونته کېږي که نه چې یاره جي تاله به چې کوم دی یو سړی څه درکوي 1,00,000 تنخواه به دي 4 لکه تنخواه به دي دا به ملي که دا ډیګري دې حاصله کړه او هغه ځای باندې نو چې هغه ډیګري حاصلوي نو 16-17 سال د هغې ډیګرۍ دپاره لګوي او چې هغه ډیګري بیا حاصله کړي نو بیا د غټو خلکو د دنیا پیسې لګوي رشوت ورکوي د هغوی شپارسې غواړي هغه ورکوي. یو 3 آیات او یو کلمه ده د الله هغه غټ فوج ملائک د هغې په دعاګانو کې راځي چې د هغوی دعاګانې قبولې دي چې د هغوی دعاګانې قبولې دي هغې کې راځي. که یې څوک دا به کول غواړي دا هغه د قرآن او د سنت خزانې دي خو کاش چې دا خزانې چا راغستی وی او دا معمولات چا خپل کړی خو دا هغه انسان خپلی چې هغه الله پیژندلی هغه رسول الله پیژندلی او د الله او د رسول الله د وینا قدر وي ورسره. الله رب العزت ته زمونږه دغه خزانې نصیب وګرځي. اوس چې ما او تا دې ته لږ ګورو که په دې الفاظو نظر کې چې ماشاءالله دې کې د الله کوم صفتونه راغلي عالم الغیب والشهاده تا ځان هغه ته وسپاره نو هغه تعالی یو لښکر درکړه. هغه الله چې هغه قدوس دی په تېره شوې ټوله زمانو کې په هغه باندې چرته غیب نه دی راغلی سلام دی آئنده کې ما د غیب نه پاک دی تمام مخلوق نه د هر مصیبت نه سلامتیا ورکوونکی هم هغه دی نو چې مؤمن دی امن ورکوونکی هم هغه دی نهګبان هغه دی عزیز زورول هغه دی جبار هغه دی تکبر او لویی او بڑائی د هغه شان نه د هغه غونته هېڅوک نشته دا داسې الله تزان اوس پاره نو هغه تعالی یو لښکر درکړه. هغه لښکر الله اکبر تا سره دی او ستا حفاظت کوي او تعالی دعاګانې غواړي. زه به تعالی دعا وغواړم څومره به وغواړم هغه مخلوق چې درله دعا غواړي والله مقرر کړي چې هم درله دعاګانې غواړي. وکل الله به 70,000 ملک نو چې 80,000 ملائک هغه مقرر کړي نو د هغوی دعاګانې به الله قبلی نه قبولې دعاګانې دي او د هغې حفاظت کې ترالی الله مقرر کړي. دا لویه خزانه نه ده د دې نه لویه خزانه شته تا سره چې دعا ګاډ والا ګرځي چې تا ته پته هم ده چې دا په زړه ډېر کمزوری دی که د پټاخېل ډز وشو نو هم د ده پته نه لګي لیکن ستا پیړه مضبوطی مړه ځه چې دی را سره دی زما پیړه مضبوط دی دا الله 80,000 ملائک ځان سره نه اخلي څومره لویه خزانه ده. هغه 80,000 ملائک چې دوه پکې هم شیطان صحیح کړي نو شیطان هم وایي انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله هغه هم سرکوزی کېږي او هغه میدان پرېږدي تښتي چې کم ځای ته ملائک راشي هغه ځای کې شیطانان بیا ټینګېدلی شي تښتي نو هغه ملائک ځان سره واخله که نه. الله اکبر. یو بله خزانه د خزانو د قرآن او د سنت نه د قرآن او د سنت نه یو بله خزانه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. د دنیا او د آخرت هر غم چې لرې کې دا ووایه
دا د قرآن او د حدیث د خزانونه ما او تا ته الله پیغمبر یو خزانه را کړې ده چې د دنیا کم غم راځي لرې کول غواړې دا ووایه، او که د آخرت غمونو نه ځان پامان کول غواړې دا ووایه. ماشاءالله. امام آلوسی رحمه الله تفسیر کی لکھی جز نمبر 11 اور صفحہ 73 کے آگا یو لسم سپارہ کے علامہ آلوسی رحمه الله آلی کی دی آیات لان دی سورہ توبہ اخیری آیاتوں نے دی لان دی اغلی کی وی ابو داود او ابو داود کی دا روایت شتے امام ابو داود رحمه الله دا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی دارنگے نور کتابوں کے مشتاغوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما اهمه من امر الدنيا والاخره. وای چې کوم سړی سحر او ماخام دا دعا او دا آیات کریمه وزلوی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم، نو د دنیا چې کوم غم او مصیبت ته الله به ول دا غینه کافی شیابت لري کی، او د آخرت چې کوم غمونه فکرونه دي الله رب العزت به ول غینه کافی شیاب ول امس کی لری کی. پښتانه وایي ړوند د خدای نه څه غواړي خو دوه سترګې که نه. انسان ته خو یا دنیا مخې ته پرته ده او یا آخرت دی. دنیا کې موږ تا ژوند تېرو او آخرت مو مخکې را روان دی چې د دواړو جهانو غمونه هغه الله وایي دا زه د تا نه اخلم، دې دپاره دې زه کافي یم، دې دپاره دې زه کافي کېږم. نو ړوند د خدای نه څه غواړي؟ دغه غمونه دی دنیا و آخرت. خو من کوسه ما مخکې خبره روان دی کړه دا خزانې موږ نه راخلو. من وو چې د دنیا و آخرت غمونه دې زموږ نه لرې شي، خو چې زه زنا ګوره پرېږدم چې زه خپله زنا کوم او غم را باندې که پردی جینکۍ چیړم لواتت به کوم خو چې لکه غم دې را باندې نه، سود به کوم خو چې غم دې نه، رشوت په لکه کومه خو چې غم دی نه. را روانې د قربانۍ مسلې دي، خلک تپوسونه کوي ویل چې قرباني جو چا سره کېږي او چا سره نه کېږي، چا سره کېږي چا سره نه کېږي. نو یو غریب یې پکې لیدلی بینک والا او یو یې پکې لیدلی نایي. ټیک ده چې نایي ګیرې خرئ او انګریزي ویښتې برابرۍ دې نایي سره نه کېږي، ٹھیک ده چې د بینک ملازم سره نه کېږي، خو صرف دا دوه خو نه دي. عام چې څوک ګډو بیزو کې یو بل سره سودونه کوي د سره خو هم نه کېږي. کم سړی چې د آرامو معامله کوي د سره خو هم نه کېږي. نو بیا ته هغې کې ګوره کا په بازار کې ته به ادرنګ خرڅوې او په هغې کې دوکه کوې هم در سره نه کېږي. او کده په میډیکل سٹور دی هم در سره دی کې ډاکټري چې د دروغ ټیسټونه غریب ته لیکي چې هغه ته ضرورت نه کمیشن په ټیسټونو کې اخلي، د کپنونه کمیشن اخلي او هغه باندې اسې دوايي خرڅوي. د حرام خور ډاکټر سره نه کېږي. ویسے دا خو نه ده سماګلر 400 پاوډر خرڅونکی دې سره هم نه کېږي. په 3 روپۍ باندې بوتل راغلی دیسی هغه ته په 300 باندې خرڅې په میډیکل سٹور کې. حق حلال مزدوري کوم د خنزیر غوښې د بچو له راوړي دي. دی چې زه دا کومه لکه هر څه چې کومه چې څه حرام کوم دی پوه شوې، خو چې بس نه غم د دنیا وي نه غم د آخرت دی، نه خزانې راواله د الله د قرآن د پیغمبر د احادیثو د قرآن او د حدیث خزانې راواخله. نو ته بیا ګوره چې تا باندې غم راځي او که نه راځي، لیکن د هغه غم په مینځ کې به
تعالی الله داسې د صبر پټۍ لګئی اشدهم بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ډیر غمونه مصیبتونه خو په انبیاء راغلیو بیا چې دا غي په نقش قدم سو کروال وی لیکن دا غي د پار الله یو مهم جوړ کړل ماشاءالله او هغه دا دی چې وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ہر غم کے ہر مصیبت کے اللہ بتالا رکھا بھی پزړه به در لدا سے پټای لګولې چې تل گیاي ستا مد نظر با یو د الله ذات وی شهنشاه کد وخت ولاړي ابستا چې کم دې په نظر نی یو د الله په ذات باندې نظری ابراهیم د اور په مینس کې الله لا اله الا الله چغولې وا او هغه نو دا یوداس د مې په ګډه کې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین چغولې وا ماشاء الله هر نبی دار مصیبت په وخت کې او دا مصیبت نه چراوخ کلیو نو الله راوخ کلیو او الله نجات ورکړو الله ورلا کافیو او اخرت کې ورلم الله کافی چې دا خزانه چارا واغسته د اخرت او د دنیا د غمونو نه الله به رو باسي الله تبزان غرزول غواړي ځکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی من قالا حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات وزلت چادا ہوئے دوڑا غمونا بورلا ختم کی دو دنیا هم دا خیرت هم دانا چه غم با نرازی پا غم خو اللہ ستا درجات بلندی خو غم برا ولی و دا غید پارا کافی بدر لهم اللہ نو غم خو پار چا راځي خو کافی ځا الله کا چې بل څوک د کافی نشي ماشاء الله بیا امام علوسی رحمه الله د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي من قال حين يصبح 7 مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نو لم يصبه في ذلك اليوم ولا في تلك الليلة كرب ولا نكبة ولا غرق چه کم یو انسان وزل سبا دا آیاتوئے چه حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم دا آیات وزل ہوئے اغوی پا دغا رس باندے نبدتا سبے چینی رازی چه دے بے آرام شی بے سکون شی نا دے با مطمئنوی پدا غرس باندے او نبا دباندے سمصیبت رازی او پدا غرس باندے کدے پا دریاب کے لامبی سمندر کے لامبی والا غرقن دے با ڈوبی گی نا یقین غواڑی برے او برے سنا چه ورطوب کے بیاوائی چیزو کو ڈوب شم ماویلے وای نو تجربی بنے کہ یقین سر بداوائی دادا اللہ وینا دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا طرف نویلی دی ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا او آغا صحابہ چوے نو آغای دا پیغمبر پاک نراغستے ہو مڑا مصیبت آغا بدر اللہ کافی دینا بدے اللہ بچ ساتی ہر قسم مصیبت نا اللہ کافی بیائی ناشنا واقعہ راغستے دا دا محمد ابن کعب پر روایت باندے وہی چکل روم تا سریت لا مجاہدین لل او آل تران شنو آگے کے دا صحابہ کرامو نے ملگر اغرز دروم پاغا غیزا کے نو دا آگا دا خپی دا پتون اڈو کے مات شو چه دا پتون اڈو کے مات شو نو صحابہ کرامو آگا چطولے نشو چه اس دا سر سچلو پا آگے طرف تا جنگ عمرہ نزدے دے نو آگا سر اخپل اسپا اتاڑل پری خود ور سرا ویالتا فزاد اس مقددانشو پری خودے او آگا سر اس خوراک وغیرہ پری خودل او آگا زائی کے آگا دا غشان پری خود صحابہ کرام لارل زکا چلتا دشمن پتح کول دی و علاقہ پتح کول دی
دی وایي چې څنګه مانه صحابه ناړل ملګري نو ګورم یو راتلونکي غیبانه څوک راغی ما نه پېژنده ما ته وایي چې ته ولې وی ما ورته وایي چې زما پتون مات شوی دی زه خو ملګرو دغه شان پرېښودم جهاد له تلل وی ما ته وایي چې په کوم ځای د تکلیف دی او درد دی په هغه ځای باندې لاس کېږده وی ما کېښودل او یې راته بیا وی چې دا ووایه فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم وی دا چې ما لاس کېښوده او دا مې ووی نو زه پاڅېدم خپل ټیک ټاک ته نه ماته ده نه درد کوي او په خپله اسپه کېناستم الله یې چې جوړوي بیا استام نه دی محتاج په خپل اسپه کېناستم او چې کېناستم نو لاړم ورسېدم ملګرو راته وایي چې څنګه وم چې دغسې یو غیبي امداد راغی ما خو څوک نه پېژنده یو تن راغی راته دا ووی امام آلوسی رحم الله چې دا باس ختمی تفسیر المعانی کې نو امام آلوسی رحم الله ذکر کوي وایي وهذه الآیة ورد هذا الفقیر ولله الحمد مسنین وای دا فضایل شما لیدلی دي نو د کلونو راسي زما دغه ورد دی زه دا آیات مبارکه وام چې حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش الکریم وای دا زما ورد دی دا زما وظیفه ده دا زوام او نسأل الله تعالى ان يوفق لنا الخير ببركتها وإذا دا الله نه دا سوال کوم چې الله د دې آیات مبارکه د برکت د وجه نه موږ له لوی خیر راکړي په دې سوال کوم وای د کلونو راسو زما دا ورد دی او دا وظیفه ده څوک وظایف کوي نه یاره چې غم دی مصیبت دی که وظیفه ورته وښې نو هغه کوي نه او بیا وظایف چې کوي نو چېرته جعلي پیرانو او ګنده خلکو سره لاړ شو د نن وخت د پیرانو نه خو ځان وساتئ دا جال کوکړې چې دا کم په غارونو کې ناستې دي سپین چپور کې په سر باندې واچو جال کوکړه شه او بیا د خلکو مالونه خورا او صرف د پیرای مریدای لینے دا ګرځول لري چې بس چې کمنو ذکر بلجار کو بس شرط چې کمنو په ثوابای کې حرامیان روته له الله هو الله دا ډاکوان دی ډاکوان د دې ډاکوانو نه ځان وساتئ دا ډاکوان دي دا هغه زاړه بورلې دي زاړه ډاکوان صرف او صرف پنترې بدل کړه او کربوغه کې راووته او چې کم دینو شاه منصور کې الله هو راووتل په مرغوس کې جال کوکړه راووته او جال کوکړه ز تاسو پیژنم نه تاسو څومره علم دی دا الله هو الله په نوم باندې او دا ټک او دا رنګ د پنجاب دا غلو دا راووتل په الله هو الله دی ګیدړانو خلق او خړل د قران او د سنت خزانه را واخلا قرآن او سنت کې الله او رسول الله موږ له ډېرې خزانې را کړې دي نن ما تا ته صرف د قرآن کریم یو درې خزانې درکړې چې قرآن او حدیث کې خزانې ما او تعالی الله را کړې دي دا راغستل غواړي نو چې دا راغستل نو بېشکه دا درته نه وایم چې پیر له خوا له مزه نیک پیر لزا خو نیک صرف په چوغه مه پېژنه چې سپینه مرغابه تر سپینې جامې او سپین کپڑے چولی دی اسپینا مرغابت ردا مرغابت باندې مدو کا کېږه په قرآن او حدیث تلا چې په قرآن او حدیث ته وتلو نو دا به چې کوم دی نو بیا کروي الله دې زموږ ستاسو اعمال د قرآن او د سنت موافق کړي انشاء الله دا زمبا او دا خزانه دا به زه تعالی در کوم هره جمعه طالبان ما تاسو ناستې دا لرې نه راغلي مهرباني کوئ تاسو ته وایم لږ د وخت راځئ خیر دی که ډوډۍ نه پخه نو مه خورئ د مونځ نه پس به خورئ سنت هم دا دي پرز د جمعې چې سړی د مونځ نه پس ته چې کوم دی نو روټۍ وخوري روټۍ به لږ د مونځ نه پس خورئ او داسې لږ د وخته راځئ دوکانونه مکانونه خیر د په دې ورځ باندې لږ د وخته بند وي پوه شوئ الله به اجر درکړي دا مستقل سنت دي پرز د جمعې جمعات ته مخکې راتلل عباداتو کې مشغوله کېدل اقول قولي هذا استغفر الله